أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دریم سپارہ سورة آل عمران 13 نمبر رکوع او 42 نمبر آیات. وَإِذْ او هر کلا قالت الملائکة خپ توجه سره الله عزت کو ورته کینو کوم خلق د आवाज واوري غویلم په کار دی چې د قران پاک دغه مبارک آیاتونو ته خپ توجه باندې کینی. وَإِذْ او هر کلا قالت الملائکة چو فرمایل فرشتو یا مریم اے مریم بی بی ان الله بشک الله تعالی اصطفا کې غوړه کړي ته وطهر کې او پاک کړي ته د خلکو د تهمتونو نه واصطفا کې او غوړه کړي ته بهتر کړي ته علی نساء العالمین په زنانو د عالمینو باندې خو په خپل زمانہ کې زکا چې د عائشہ بیبي رضی الله تعالی عنها فضیلت ډیر زیات ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمای د عائشہ بیبي فضیلت په نورو زنانو باندې داسې دی لګه په غوخه کې او په خوروا کې ماړې ماته کې او دغه مطلب چې په نورو ترکارو باندې په غوخه کې او په شوروا کې قاری شه چروټه سړی ماته کې نو د نورو ډیرو خوراکونه بلکې د ټولو خوراکونه اوچت خوراک ده. نو د عائشہ بیبي فضیلت داسې دی په دې نورو زنانو باندې. یا مریم اے مریم بیبی اقنوتی عاجزیو کال ربک خپل رب ته واسجدی او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین سرد رکوع کونکو. نو علماء لیکلی دي چې مریم بیبی دمره عبادت کړو چې د پخې مبارکې به او پړسې دي. ذالک دا من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب خبرونه دي چې مونږه وحی کو د دې الیک استاتا وما كنت او نوی ته لدیهم د دوی سره اس باغ وخت کې یلقون اقلامهم چې دوی اچول خپل قلمونه 27 کسان پرون مونږ دا ذکر وکړو چې زکریا علی السلام سره د نورو ملګرو ار چاوي چې زی پرورش کم دا امام لوردو د عمران صاحب لوردو عمران صاحب په دغه ټیم کې بیت المقدس کې امامو فیصله په دې باندې وشو چې دریای اردن ته یا ځنې علماء بحر کلزم وخاله چاغي ته قلمونه واچو چې د چا قلم ډوب نشو بس دغه به مطلب چې پرورش کوي. نو د زکریا علی السلام قلم ډوب نشو. او تنوی پاغ ټیم کې د دوی سره کله چې دوی اچول خپل قلمونه ايهم کوم یو د دوی نه یکفلو مریم پرورش او کفالت بو کې د مریم بیبي وما كنت او نوی ته لدیهم د دوی سره اس باغ ټیم کې یختصمون چې دوی خپل منځ کې سره بحث کولو. نو اے نبی علیہ السلام مبارک ته باغ ټیم کې نوی مونږ دا یو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته د امت اعمال پیش کیږي. اول از مونږ حدیث په پیش کړو د مسلم شریف چې روایت کړو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ. دا مونږ مطلب کلم نه چې نبی علیہ السلام پاره زمانہ کې موجودو کداغه نه څوک دا استنباط کی چې وګوره مخکینی زمانو کې نو موجود نبی علیہ السلام نو مونږ هم دا ایمان دی چې نورانیت په شکل کې دی وو خود بشریت په شکل کې مبارک دای مطلب چې په مکه معظمه کې د امینی بیبي رضی الله عنها کرا پیدا شو. ها
اس پاغ ټیم کې قالت الملائکه جو فرمایل فرشتو یا مریم اے مریم بی بی ان الله یبشرک. عیسی علیہ السلام څنګه پیدا شو؟ یو ناشنا خبره وو. عیسی علیہ السلام رونو خم متوجه شو. عیسی علیہ السلام مبارک په داسې طریقه باندې پیدا شو چې مریم رضی الله عنها داسې راووته او روانه وه. په دغه دوران کې جبرائیل علیه السلام د یو ښایسته انسان په شکل کې چې نامه یوسف وه په هغه ټیم کې د هغه یوسف په شکل کې جبرائیل علیه السلام راغی. یوسف علیه السلام نه وخه، یوسف هغه څوک وو چې په بیت المقدس کې به خدمت کړو او مریم بیبي په بیت المقدس کې را پرورش وشو. نو مریم بیبي لیدلی و چې دا یوسف دی. نو د یوسف په شکل کې جبرائیل علیه السلام راغی. مفسرینو دلته لیکلي دي او چې کله یې ولیدو نو مریم بیبي داسې تتره وخوړو او وی فرمایل چې اسنه چې شیطان دا سړی یو وسوسه ورچلی چې زنا وکا غلطي وکا نو دا سړی څنګه مال را روان دی. ورته وی چې زه د الله نه پناه غواړم د تا نه، الله تعالی باندې پناه غواړم د تا نه. دا ورته وی چې زه خو جبرائیل علیه السلام یم. اچھا ښه څرنګه راغلی یوسف نه چې نه زه جبرائیل علیه السلام یم او الله تعالی را لګلې د دغه لپاره یم. سورته مریم کې دا ذکر شته لأهب لك غلاما زکیه چې زه تعالی یو پاک بچی درکم. هغه ورته چې ښه نو چې ما خو نه بدکار یم نه مخاوند شته مال الله پاک څنګه بچی راکوي چې بس الله پاک اراده کړی نو په دې لستونی کې هغه خای اگرڅ او په دې گریوان کې جبرائیل علیه السلام پوکای ورکړو او د دغه پوکینا د مریم رضی الله عنها په حمل باندې بچای شو، په ګېډه باندې بچای شو. علماء کرام او مفسرین لیکلي چې دا خدا شولګه د جبرائیل علیه السلام د پوکینه پیدای او حالانکه انسان او فرشتہ دا دو داسې مخلوقونه چې خپل منځ کې سره ضد دي. نو انسان څنګه جوړ شو چې هم انسان دی او هم د فرشتي امیزش پکې دی، ملاوت پکې دی. خ اعتراض دی بالکل. جواب اچھا جبرائیل علیہ السلام دا پوکای ورته سي بانا شو کنه کومي اوبه چې په انسان کې پرتی په سړی کې پملا کې او د زنانو په دغه بین الصلب والترائب د سینو په دې منځ کې او دغه اوبه چې سره کله رايوځای شي نو دغه نه بچای جوړ شي. اچھا دا د سړی اوبه او دا د زنانو اوبه دا دواړه په مریم بیبي کې د اول نه موجود دي. ډېر ښه تحقیق کړي ولا چې او چې پوکای ورکون دا دواړه سره میکس وی او رحم ته لاړ نو ځکه مطلب چې داتې پیدا شي. واقعي چې ډېر ښه وضاحت دی. د انسان د سړی چې کومي وبې چې په ملا کې وي هغه د مریم بیبي په ملا کې موجود وي. نو په دغه طریقې سره دا بچای پیدا شو. مکه سورته مریم 14 سپاره کې ډېر په وضاحت سره بیان را روان دی. خا اس قالت الملائکه کله چو فرمایل فرشتو یعنی جبرائیل علیہ السلام کله کله سردار تا د جمع لفظ استعمالی او بل تعظیما ګورتا سویل وایس قلنا للملائکه قلنا او کله چویل مونږه دا تعظیما استعمالی
صرف جبرائیل راغلی دی ملائکتو ټکی تعظیما ورته استعمال شو یا دا چې جبرائیل علیہ السلام د تمام فرشتو سردار دی گویا چې فرشتہ راغله جبرائیل علیہ السلام لګه ټوله فرشتي چې راغلي نه دغه وجه یا مریم او اے مریم بی بی ان الله بشک الله تعالی یبشرو کی زیره در کوي ستا تاسو ویلی چې مریم دوی معنی خادمه یا عابده بشک الله تعالی زیره در کوي ستا به کلمتین په یو کلمې سره منه د خپل طرف نه ا کلمت شه کن فیکون اسمه نامه د المسیح مسیح وی ابن مریم عیسی بوی زوی د مریم بیبی وجیهن مخورز بوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او د نږدې خلکو نبوی مسیح دوی معنی دي مسح کون کوي او دویمه معنا مبارک برکت والا پچا باندې به چلاس راکو الله پاک په صحت ورکړو مخکې تاسو وګورئ روان دي آدم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام په منځ کې 5500 سال تیر شوی دي 5500 سال تیر شوی دي د حضرت آدم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې ويكلم الناس او خبر بکوي خلق سره فی المهد په زانګو کې وکهلا او په پاخو عمر کې دانا چې په زانګو کې به خبر کړای شي په بیا چې مشر شي نه به شکړای نه دواړو کې یادا چې زانګو کې بم داسې خبرې کې لګه په پوخ عمر کې چکی او واقعي انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلني نبیا دا هغه خبرې چې عیسی علی السلام په زانګو کې کړې زدا الله بنده یم ماته د الله زوی ما یو مال الله کتاب را کړی دی وجعلني نبیا او بیا مخکې فرمایي وبرم بوالدتی ولم يكن جبارا عصيا دا په سورته مریم کې دا مکمل بیان روان دی ومن الصالحین او د نیکانو نبوي قالت فرمایل مریم بی بی رب ای رب زما ان یکون لی ولد څنګه بوې زما د پاره بچی ولم یمسسنی بشر او مالخو ګوت نه دی راوړي بشر یو بشر نو یو بشر دی او یو انسان دی او یو آدمی دی په دا کې فرق شته بشر انسان او آدمی بشر چمړی ته د انسان دا چمړه چکمو دغه ته بشر دی د نورو ساروم شته دا چمړه خو داغه ولا په وختانو باندې پټي اوس د وزې دا چمړه شته خو وختان دی په د انسان دا چمړه باندې هغه مر وختان نشته لکه څومره په نورو حیوانات نو دا بشر ښکارا دی ځکه ورته بشر دی بشر معنی چمړه انسان دغه بشر حقیقت چې دا انسان دی چې هغه حیوان ناطق او آدمی هغه انسان ته ویل شي چې داغه نسل وي ښا یو نسل وي هر یو انسان نسل شته آدمی په اعتبار د نسل سره ورته یي قال او فرمایل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کذالک الله مؤنث تو کنا مریم بیبی کذالک الله عمدارنګي الله تبارک وتعالى یخلق پیدا کوي ما هغه څه یشاء او چې اراده وشي اذا هر کله قضا چي فیصلو کی امرن دی یو کار فانما بشک یقول وایله اغشتا کن شاف یکون وشي ويعلمه الكتاب او خایب د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خلق ته کتاب والحکمت او حکمت والتوراۃ او تورات والانجیل او انجیل حکمت ډېر معنی کیږي یو معنی سنتم کیږي یو معنی د حکمت فقهی مسائل ورسولا او رسول بوي الی بنی اسرائیل تا او وای بخلق تا چې انی بشک ز قد جئتکم په تحقیق سره راغلم تاسو ته به آیت په معجزه سره من ربکم د تاسو د رب د طرفنا انی بشک ز اخلقو پیدا کوم لکم تاسو ته پیدا کوم نه اخلقو جوړوم زکه چې پیدا کېدل صرف د الله صفات ده اخلقو پیدا جوړوم لکم تاسو ته مینتوینه د خټینا کهیت الطیری په شان د شکل د مارغه فانفخون ز پوکای ور کوم فيه پاغي کې فیکون طیرا باذن الله نو کیږي هغه مرغای باذن الله په حکم د الله تعالی سره حاضرینو ماشومان ته چې څه شی له جوړ کم مرغو کې ټول نه سخت شی دی
وړ کوته وی چې شاپیراک ډېر سخت دی چې شاپیراک یې جوړ کړو د خاټونه او چې پوکای خو یې کوئی شي پروا د اختیار شاپیراک ته جوړ شو نور معجزات هم روان دي وړ کوته به چوما شومانو تاسو په کال کې دا شی پخ شوی او پاسونده کې ګوره مور درنه دغه شی پټ کړی خوراک هغه وړ کې بچلاړو چا صاحب هغه شی موږ لراکا مفسرین لیکلي بیا مایندو وی چې دغله مترمو نعوذ بالله دا جادوګر دی ما ور درمو نوریزو کې اوریزو چې دا ټول بچی د کلی یا د علاقې هغه په یو داسې گاډي غوندې و پاغه کې بند کړ خپل مایندو بند کړ چې بند کړل نو عیسی علیه السلام چوکتل میدان لوړ کې نه راوتلی ګراوند لا ویره هغه کلی په خوا باندې بس کلیو وسم اكوز خبره کله ډیر زیاتو کورونو ته یي خلکو ته چا ماشومان څه شول اچھا نشته دی اچھا دا غړې کې څوک دی اچھا څوک هم نه نشته مړه اچھا بیا نو څوک دی اچھا خنزیران دی پکې اچھا خنزیران دی پکې چاو اچھا خزایي به خنزیران پکې چواره کلا کو اختیار ماشومان نه خنزیران جوړ دمره ګوره دا د الله دوستان چې زیرای بیا دمره تکلیف کې سړی اچي اچاو بس صحیح بالکل خنزیران دی پکې چواره کولا کو ټول خنزیران ډیر لوی لوی معجزات مفسرین لیکلي دي چې یو ورځ باندې 50,000 بیمارانو لراغله په یو ورځ باندې څوک ړوند دی او چا باندې براګای مرز دی او څوک کوک درومي او څوک کوړی مرز والے او څوک ګوزن مرز والے الله موږ تاسو د بیمارو نه حفاظت نصیب کړي امين هغه 50,000 کسان د مطلب چا ټین کړ او الله پاک صحت ور کړ صلا د عیسی علی السلام په دور کې د طبيبه او د ډاکټره ډیره لوی دبدبه و الله پاک داس یو نبی پیدا کړ چې تمام ډاکټرانه غوته په خپل باندې حیران کړل چې خدای پاک دا ډاکټرانو وی چې سترګه چړاندای نو دا خدای څنګه جوړیږي اپ ریا مړی پی راځوندې کا څلور کسه راځوندې کړی دی ښا یو حاضر نامه د دمل کړو یو بنت عاشر دا یو وړ کې و او یو د نوح علی السلام زوی و یو د یو بوډه زوی تفسیر قرطبی لیکلی دی چې څلور کسې راځوندې کړي بچو تاسو لګرات کې شو بار ملګری ناشتي ډېر د عزت والا خلک نام تیر شو څنګه سان دی یو بوډه وا یو بچایو او وی چې یا الله دا یو بچایو دا را نواغستو ما خوم دته کوته سپینه کړو عیسی علیہ السلام ورته چې ترور څه شاړي اجینا جنازه اغسته او بچای مقابر جوړي ما خو زړه پې نشي ژاړي عیسی علیہ السلام لر نورته چې کوم باذن الله سارا د کپن را پورته شو او د جنازې نه را ټوپ کړل او ډیر وخت پې روان دی دا د انبیاو هغه برکات چې الله تبارک وتعالى ورلا ورکړي نن که یو سړی وای چې مخلوق څه نشي کړای ډیر د افسوس خبره ته مخلوق کی دکان کې دا دکان خو ته خپل کې کنه ټیکو چې دا الله اراده شوی او الله پاک دا طاقت تر کړه نور خو دکان ته خپل کې ډرایور لارې چلای څوک دانش ویل چې لارې الله تعالی چلای ډرایور چلای خو توفیق او طاقت الله ورکړي نو د مخلوق د کار نه منکریدل نه دی پکارونو خدا ویل پکار دی چې دا مخلوق څه کوي دا د الله په اراده باندې کی په خو کې رضا او په بدو کې ناراضګي دو او اراده د الله په خو کارو کې مشته او په بدو کارو کې مشته الله چې ونه غواړي په د دنیا کې یو د ونه پانه نشي خوځیدای چې خوځي کې بس دا د الله اراده او چې پرې چې خوځي خو دغه نداره ثابتول چې نبی څه نشي کړی ولی څه نشي کړی مړ انسان خو داسې دی واسه دا د جبریا وکیدو جبریا هغه خلک تیر شوی دي چې ویل به چې انسان داسې لګتیګا کدل تا کې خو دلته به یو کده نه پورته کړی تا کې خو دلته به
ټول امت په نسبانه جبریه چې دا کافرانو. څه مطلب؟ انسان چې مجبور دی هیڅ شی نه. حالانکه مخکینی علما ویلي چې نه، انسان ډیر څه کړی شي. دا وګورو مړی به را ژوندې کړ. نو په دغه کې امام رازی رحمت الله علیه یو عیسائی سره مناظره کړو تفسیر کبیر کې. زه د عوامو په اصطلاح کې مناظره کنه دا لفظ دی مناظره. امام رازی سے فرمایي چې زه یو عیسائی سره مخامخ شوم. اچھا ما ورته وویل چې اے عیسائی، تاسو خو یو چې عیسی علی السلام یا د الله زوی دی او یا الله دی، نعوذ بالله من ذلک. تاسو دا منو چې عیسی علی السلام نو او بیا پیدا شو؟ اچھا منو. اچھا الله خو هغه څوک چې مخکې نه وي او بیا مې او هر کله. خبره کې لا جواب وکړ. بیا ورته چې تاسو دا منو چې عیسی علی السلام به د يهوديانو نه پټېدو د دې لپاره چې شهید نه کی. اچھا بالکل منو. اجدا خو تاسو لیکلي دي باقاعده. اوس چې کوم انجیل دی پاغه کې د ذکر شته چې عیسی علیه السلام به خفیه کېدو، خامخا ځان حفاظت فرض دی. زدا نه هم چې دا څه ده. اچھا بالکل خفیه کېدو به او يهوديانو سازش نه به ځان پټالو. اچھا نو الله هغه څوک چې چا نه مطلب چې ځان نه پټي. اچھا دریم ورته ویلو. اچھا ما ورته وی چې عیسی علیه السلام تاسو یې چې قتل شوی، تاسو یې چې په سولې باندې وخی جالو ځان دې کړو، تاسو دا یې. اچھا بالکل. اچھا ها عیسی علیه السلام ته یو طرف ته خدای یې، نعوذ بالله من ذلک، او بل طرف ته چې شهید شو، قتل شو. نو دا دنیا نظام بغیر د خدای پاک نه څنګه روان دی؟ ګوره ډېر ناشنا هغه تی کړی. چې دا خبرې ورته وکړ سړی لا جواب شو. او چې بیا یو ویل چې مونږ عیسی علیه السلام ته خدای ځکه یو ټول وایي چې استغفر الله. دا علمي بحث دی کنه، نور خو شکر دی د مونږ ایمان او پاغه عقیده کې او په نظریه کې خو فرق نه راځي، خو لکه خبرې دي خامخا علمي بحث دی. فرمایي چې مونږ عیسی علیه السلام ته خدای پاک ځکه یو چې ډېر مړی را ژوندې کړي دي. امام رازی سے به چې ما ورته ویل چې په مړی کې روح را واپس کول دا لوی کمال دی، او که په یو شي کې د سر علی روح وینا مخکې پکې روح نه بیا هم پکې نه سره پکې روح وینا او پاغه کې روح څوک واچي، دا ډېر کمال دی. او کنه چا کې روح وی او روح تی واغستل شي بیا ول را واپس کی. اچھا نه، کمالی خبره دادو چې یو شی سره قابل روح دی نه مخکې پکې روح او نه بیا هغه کې روح اچول، دا ډېر لوی کمال دی. اچھا ما ورته چې موسی علی السلام چې هغه امسا کړه فرعون او داغه جادوګرانو ته واچاله، څومره لوی اژدها ته جوړه شو. حالانکه امسا لرګی دی او لرګي کې روح نشته. نو که په دغه بنیاد باندې ته عیسی علیه السلام ته خدای چې مړی را ژوندې کړي، نو بیا موسی علیه السلام ته مرا بویا. ځکه چې هغه فرعون ته چې کله هغه امسا واچاله داسې شي کې روح پیدا کړو، طاقت الله ورکړو، خو د پکې مطلب چې هغه ټیم کې هغه یې مو کې سره په کار دی چې په دغه طریقې سره بیا ته موسی علیه السلام ته وایي چې دا مرب ده چې نه نو دغه خبرو نه ځان وساتو. واقعي چې امام رازی صاحب ډېر لوی منطقي انسان او ډېر عقلي دلایل او جوابات ورکړل. مخکې ګورو الله عزت وکړه د عیسی علیه السلام معجزې را روانې دي. و ابرئ الاکمه او ز جوړوما الاکمه مرزادی ړوند والابرص او د برګي مرز والا مرزادی ړوند چې سترګو کې غاټي په دغه کوتی کې د سترګو غاټي وي یا سره لوي نه، دا دغه دنیا ډاکټران نشي جوړول. حالانکه څومره جدید تحقیق روان دی او څومره ساينس ترقی کړي، دا څه څوک د جوړ کې چې هغه په دې کوتو کې سره لسترګي وینه او مطلب جوړب کې پیدا کی. والابرص او د برګي مرز والا علاج نشتا، لا علاج بیماری ده. د پاغه ټیم کې د
صرف لاس په پیراخ کو بس. و احیی الموتى او زرا ژوند کو ما مړی باذن الله په حکم د الله تعالی سره. و انبئکم او زه خبر در کوم تاسو ته بما په هغه څه باندې تاکلون چې تاسو خورئ و ما او هغه څه تدخرون چې تاسو ذخیره کوئ فی بیوتکم په خپل کورونو کې. کوم شی چې تاسو په کال کې پخ کړی وي یا خورو یام ذخیره کړی وي او خزانه کړی وي نو زه به تاسو له بهر نه خبر در کوم. چې پیغمبرانو ته د پټو خبرو علم نه. عیسی علی السلام قوم ته لګی چې وا خلکو د پټو خبرو علم بیان به درته کوم. ایمون دا ایمان دی چې انبیای کرام سره د ځنې پټو خبرو علمي چا ور کړی وي الله. چا ور کړی وي الله. خپل نه ور سره الله ور کړی. هو کله الله په پیرزوینه باندې د نیت را چلای چیرې دا الله پاک دل ور کړ دا خو چې ماته ملاوي نو ته دغه قابل نه خدای د بیخشن کا ته دغه قابل نه. نورونو علم غیب بالکل دا مونږ یو چې انبیا سره شتا خو الله ور کړی. څومره شتا به دا مونږ نشو تللی چې څومره ځکه چې ته یو دنیوي تعلیم یافته کس تعلیم نشي تللی نو د نبی علم به تعلیم به څنګه ته مطلب یې چاغه کی وتلی. بس مونږ چې د بازو خبرو علم ور کړی ځنې ټیم کې ویری چې په دازه نه پويګم کارای ویلی خدا بار بار چې هلته نه پوي دلته نه پوي دلته دا بیا ته بیو په دا باندې سړی خپکیږي. تا ته څوک چې نه پويګم خپکیږي چې نبی د زمانه ته بیا نسبت وکړي نو کوم طرف ته لاړ. نورونو دا موږ ایمان دی چې انبیاء سره ځنې خبرو د پټو خبرو علم وی او الله ور کړی. ځنې هم دا وګورئ عیسی علی السلام چې فرمایي زب تاسو له خبر در کوم باغ څه باندې چې تاسو خورئ او هغه څه چې تاسو ذخیره کو په خپل کورونو کې. ان فی ذلک بشک بده کې لا آیه خامخنه د قدرت لکم تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان ومصدقا او تصدیق کوونکم لما داغه کتاب د پاره بین یدی چې مخکې زمانه دی من التورات چې تورات دی ول احل لكم او د دې د پاره چې زه حلال کوم تاسو ته بعد الذین هغه شین حرم علیکم چې حرام شوی دی په تاسو باندې. په يهوديانو باندې شی حرامو روغه چربي او ځنې د مایانو قسمونه. عیسی علی السلام چې راغی چې وګوي خام خورو مطلب چې لمم واز د مازه دام درته جایز دي او سره مایان چې څومره دي کوم قسمونه دي هغه ټول تاسو ته جایز شو. وجئتکم او زراغلم تاسو ته بیاات من ربکم په یو معجزه سره د خپل رب طرفنا فتقوا الله نو هرګه د الله تعالی نه واطيعوني او زما خبر ومنو ان الله ربي بشک الله تعالی رب زما دی او ربکم او رب د تاسو دی فاعبدوه بذغ الله تعالی عبادت کو ما ته خدای ما یو دا الله عبادت کو هاذا صراط مستقیم دا غنی غل یارو. عیسی علی السلام له زرګونه خلق را روان دي ړوندم جوړेगा براګي مرز ولن ټیکيګا کوړیم ټیکيګا ګزن مرز ولن ټیکيګا کو غوختلو هم ټیکيګا هر قسمه بیماری نه کنا ختمه دي. صرف لاس په پیراخ کو مسیح چلوته مسکون کوي. مسیح معنا مسکون کوي او چکله خلکو ته پته لګی چې او بادشاہ لې دا جاسوسان خوار ځای کی کنه د نیکانو خلکو جاسوسی کی په بل جامه بیا کی. بادشاہ لې چې راپورټ یوړو بادشاہ يهوديو سمدستی کسان په سره ولګل چې دا سړی گرفتار کو او قتل کوي شهید کوي. بادشاہ چې کسان په سره ولګل نو یو کس په سره ولګل چې داغه نامه و یهوذا اگر هغه عیسی علیه السلام چې په کومه جونګړه کې په کوم کور کې هغه لچران نو ته نو عیسی علیه السلام پر روشندان وتلو جبرئیل اسلام سره غلې بوله چې دای څنګه د کور لرانه او ته د جاسوس د شهید کېدو لپاره اسی عیسی علیه السلام غوندې شکل شو چې بار وته بادشاہ راپورټ لري چې عیسی علیه السلام خو نشته شیشه کې خو مخ نو کتله چې وی کتو خلک ورته چې ودرګه درما ما منډه ما وا هم ته ای ما زه بلانکا چې نه ته اوس په دا باندې موږ نه ځان خلاصې ایسي دا سړی راونیو هم دا خپل سړی په سولې باندې وخی جال او بیا څه وی چې موږ عیسی علی السلام قتل کړو او شهید کړو. حالانکه هغه جبرئیل السلام مخکله پاس دویم اسمان کې وسنشته ژوندای دی او اخره کې به او کاله بادشاہي په غونډه دنیا باندې کی او را کوزیږي واده به کی بچی بي وي او را درومي به
او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ما سره به قبر وي، قبر به ما سره وي. ناغه عیسی علیہ السلام به دجال مرداري، صلیب به ماتي، چې څومره يهوديان او عیسایان دي په د باندې به ایمان راوړي. اخیره کې په دمشق کې یو جمعات ته، په جمعات باندې یو مناره او په مناره باندې براکوزي سبعی د جامع ټیم دی. دا بالکل هغه اخیری حالات چې دجال به پیدا شوی او د دجال د ختمېدو یعنی څلوېښتمه ورځ به وي. دجال بالکل اخیری ورځ به هم دغه کومه ورځ باندې عیسی علیه السلام راکوشي. یو روایت پکې دی، بل روایت پکې دی چې د ملګریو اولس ملګریو یا دولس ورته وی چې تاسو کې څوک په ما باندې ځان ور قربانو. یا ورته پورته شو چې زه چې خراشه بزوی نه درومم بیا سر قیامت کې ملاویږو او بس ته غبراوي ګما جنت ته ډایرک جنت ته خپکه ګما اجه بس صحیح شو. ایسه د چکم هغه څیرا وا هغه د عیسی علی السلام باندې شو. بادشاہ چراغ خلق رالن نو دای مطلب چې شهید دوی به چې عیسی علی السلام غو. فلما بصر کلا احسا چې محسوس کړو عیسی علی السلام منهم الكفر د دوی نه کفر به چې مور ډیره خپاوه مریم بیبي هج په غره باندې ولرا کوشو یو ټیم کې چورته چې مور خپکه ګما بس د الله پاک فیصله دا شوی وا زلانم دویم اسمان لا او ان شاء الله پوریز د قیامت پر سر بیا ملاویږي. مور ډیره زیات خپاوه چې بچي ته چیرته لاړې. ها قال می فرمایل من انصاری الی الله څوک دی چې مدد کی زما الی الله الله تعالی ته. قال الحواریون او الحواریون غملګروي نحنو انصار الله موږ د الله د دین مددګاران یو. اجه بنده مدد نشي کړای. دا وګوره عیسی علی السلام د خلکو نه مدد غواړي. خلک څوک دي؟ بندگان دي د الله. ها آمنا بالله موږ ایمان وړي په الله تعالی باندې وشهد او گواشه باننا چې بشک موږ بان بشک موږ مسلمون مسلمانان یو. ربنا ای رب زمونږه حواریونو دوا وکړه. آمنا موږ ایمان وړي بما پاغه کتاب انزلته چې تا نازل کړی دی وتبعنا الرسول موږ تابعداري کړې د رسول الله علیه السلام چې عیسی علیه السلام دی. فاکتبنا بس موږ ولیکي ما شاهدین د گواهی کوونکو خلکو سره. ومکروا او دوی تدبیر جوړ کړو د شهید کېدلو د عیسی علیه السلام. ومکر الله او الله تدبیر جوړ کړو د عیسی علیه السلام دراخې جوړو. والله او الله تعالی خیر الماکرین ډیر بهتر تدبیر جوړونکی دی. تاسو د شهید کېدلو وخت ما اسمان ته ډارې کوي. علماء لیکلي چې د حواریین 12 ملګری وو، ځنې کې اولس راسي. دا ټول دوبیانو لتی بي وینځل. عیسی علی السلام تیرېدو نو عیسی علی السلام هم د څوریزو لپاره دلته دوبیتوب وکړو. جاموله به رنگ مې کالو دوبیتوب بینکړو. چې کوم د دکان کوم مشرو یا دا پروګرام چې چا سره مالک عیسی علی السلام ته وی چې دغه کپړو له بدارنګ ورکی او دغه کپړو له دارنګ او دغه له دارنګ او دغه له دارنګ او دغه له دارنګ اجه ډیره خو اجزه دروم بیا راتسم. مالک چې لاړو راغی چې ګورو عیسی علی السلام ټولې کپړې وی کړای تا ورچالي. مالک ورته وی چې هدایت شی وکړو. ما ورته وی چې مختلف رنگونه ورکا نو یو کړای کې خو یو رنگ اخلي. عیسی علی السلام ورته چې تغم ما کړه یو کپړې راوخته چورته وی چې شین رنگ ورکا شین رنگ یې اغسته یو. بلې چې راوخته چورته وی چې سور رنگ ورکا سور رنگ یې اغسته یو. بلې چې راوخته ورته چې را مثال په تور باندې نسواری رنگ ورکا نو نسواری رنگ یې اغسته یو. چو دا نو زه نبی هم کنه چې څومره دوبیانو ټولم په ایمان راوړو. دا هغه 12 کسان دي چې د بیا نږدې ملګری و قتل او اخیره پر د سر ویلیاړو. دا حواریون اس پاغه ټیم کې قال الله چو فرمایل الله تعالی یا عیسی عیسی علیہ السلام انی متوفیک بشک ز تا وفات کوما ورافعک الیا او پورته کوم ز تا خپل ځان طرف ته وفات کوم او بیا پورته کوم. نو څه مطلب عیسی علیہ السلام وفات دی؟ نه دلته مطلب تقدیم تاخير دی. اصل کې دا څه دی؟ عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې اصل کې دا څه دی؟ رافعک و متوفیک او چتون کیم دستا اوس فی الحال و متوفیک او وفات کون کیم دتا په اخره زمانہ کې و مطهرک او صفا کون کیم دستا من الذين تهمتون د هغه کسان نه کفر چې کفر کړي دي وجایل الذين او ګرځون کې هغه کسان لره نه تباو کا
چې تابعداري کړې د استا فوق الذين برد هغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته ثم الی بیا ما طرف ته مرجعکم واپس بو د تاسو فاحكم فیصله بكم ز بینکم د تاسو په منځ کې فيما پاغه څه کې کنتم چوي تاسو فيه پاغه کې هم تختلفون اختلافونه کوله فاما الذين پسغه کسان کفرو چې کفر کړی دی فاعذبهم نو عذاب ورکم زدتا عذابا شدیدا سخت عذاب په دنیا په دنیا کې او اخرت او په آخرت کې وما لهم او نبوی د دوی لپاره من ناصرین څوک امداد کوونکی واما الذين او هغه کسان امنو چې ایمان وروړي او عملو صالحات او نیک اعمال کړي فیوفیهم نو پورا بدله ورکم دوی ته اجورهم اجرون دوی والله او الله تعالی لا يحب الظالمین محبت نه کوي ظالمانو سره ذالک دا اے نبی علیہ السلام دا د عیسی علیہ السلام واقعا نتلو تلاوت کوم موږ دا واقعا علیک پتا باندې من الآیات د معجزون دا والذکر الحکیم او نصیحت ته الحکیم چې ډیر د حکمت والا دی نجرانی عیسیانو اعتراض وکړو اعتراض څنګه وکړو چې عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام چې تاسو یې چې د الله زوی نه دی دوی کې لږه مختلف ګروپونه ځنې چې د الله پاک دی نعوذ بالله ځنې چې نه د الله زوی دی د دوی په ذهن کې خدایان نعوذ بالله درې دي چې قران پاک دا غي ذکر کړي ان الله ثالث ثلاثه مریم بیبي تم خدای پاکي عیسی علیہ السلام تم خدای پاکي او الله تعالی تم نعوذ بالله من ذلک خو نجرانی عیسیان ویل چې نبی علیہ السلام چته یې چې عیسی علیہ السلام د الله زوی نه دی نو چا زوی دی نيسي آیات راغله چته یې چې عیسی علیہ السلام د الله زوی نه نو چا زوی دی نو تانم دا پښتنه کو چې آدم علیہ السلام چې پلار نشته نو چا زوی شو آدم علیہ السلام خو نه پلار شته او نه مور شته والله پیدا کړو نو عیسی علیہ السلام خو بیا هغه مور خوشته کنه نو هغه ته رب نه یو چې نه پلار شته او نه مور شته او دته یې چې پلار نشته بس دا الله پاک قدرت دی څوک څنګه پیدا کوي څوک څنګه پیدا کوي ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علیہ السلام عند الله د الله تعالی په نسبت کې مثل آدم په شان د آدم علیہ السلام دی خلقه پیدا کړو د آدم علیہ السلام تراب د خورنا ثم قال به فرمای له د تكون شاف يكون نو شو الحق حق من ربک د استاد رب د طرف نه دی فلا تكن تمکه من الممترین د شک انکو نا نور خلق توروري فمن حاجک پسغه څوک چې بحث کوي تاسو سره فيه پدې کې من بعد ما جاءك من العلم رستو داغه نه چراغلی واستات علم فقل نور تو فرمای تعالوا راشد تاسو ندور او بغړو مونږه ابنا ان خپل زامن او ابناءکم او زامن د تاسو ونساءنا او خذ خپل ونساءکم او خذ د تاسو وانفسنا او نفسنا زمونږه وانفسکم او نفسنا د تاسو ثم نبتهل بیا به مباهله کو یعنی عاجزی بو کو او عاجزه سره به دعا وغواړو فنجعلنا وبغرزو مونږه لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغ جنو باندې اے نبی علیہ السلام کا مقابله ل نراتی ورته چې مباهله ل راشو مباهله تشته یو سړی ته حق نه مني هر قسم دلایل دیر سره نه مني ورته شراشو ماشومان امراولا په پرده کې زنانه امراولا او موږ به ماشومان او زنانه پرده کې راولو او ټول بلاسونه داسې کی او به چې خدای پاک څوک په حق کې کامیاب کې او څوک چې په ناحق کې تباہ کې امين بټول وایي ابم وایي دا بم وایي نبی علیہ السلام امام حسین سے پکوت کې راغسته عیسایانو ته چراشو چې دلایل نه منو مباهله بوک او امامي حسن سے به د غوته نه نیولې او فاطمه بی بی والی سے برستور پر سره روان دي څورته ویل شي پنځ تن پاک پنځه هغه شخصیات چې ډېر پاک را روان دي په دغه ټیم کې د يهوديانو یو مشر عیسایانو ورته وی چې واده ما قومه کچرته تاسو دغه شخصیت سره مباهله وکړه ما د الله په ذات باندې قسمی چې دمر روخان خلق را روان دي مباهله لا او بدواله چې په مختص بکه باندې به یو عیسایم پاتې نشي ټول به تباشو هیڅ د مباهله نه دی رسته شو خانه دلایل لراتسو نه مناظره لراتسي نه مباهله لراتسي خو تسلیم شکه نه خدای د بخیر نو دغه الله پاک دغه ذکر کې کړه ان هاذا بشکدا له هو القصص الحق خامخ کسی حق دی وما من اله او نشته لایق د عبادت الا الله مگر یو الله تعالی وان الله بشک الله تعالی له العزیز الحکیم خامخ هم دغه الله تعالی ډیر غالب دی او ډیر د حکمت والا دی
وان تولوا کچرته دوی مخواړی فإن الله بشک الله تعالی علیم خبر دی بالمفسدين په فساد کوونکو باندې. قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے يهوديانو او عیسایانو تعالوا راشد تاسو الى کلمه سواء بیننا راشو داسې کلمې ته چې برابر دو زمون په منځ کې او د تاسو په منځ کې الله نعبد الا الله. دا يهوديانو عیسایان مسلمانان ته لګ نږدې دي د هندوانو نه د آتش پرستو نه او د نورو بت پرستو ځکه چې دوی خو بیان کتابو دا خو مانی کن دغه وجه نه د يهوديانو خزو سره د مسلمانانو نکاح جایز دی. يهوديان چې کومه حلالو کی هغه حلال شوی شی ته خوړای شي چلا ځکه چې الله کې خو اختلاف نشته الله خو هغه مني خو صرف دا نور مطلب چې کفریات ور سره کی. الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو مگر د یو الله تعالی ولا نشرک به شیئا موږ به شرک نه کوو د الله سره د څه شي ولا يتخذ بعضنا بعضا او موږ باندې سوزنی زمونږ نه ځنی نور اربابن په خدای سره من دون الله بغیر د الله تعالی نه. فإن تولوا کچته دوی مخواړو فقولوا او تاسو اشهدوا گواشه تاسو بأننا مسلمون چې بشک موږ مسلمانان یو منون کیو د ټولو کتابونو. یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے یهود او نصارا لم تحاجون ویل تاسو بحث کوي فی ابراهیم په ابراهیم علی السلام په باره کې دوی بچویل ابراهیم علی السلام چې يهودیو يهوديان بوي عیسایان بوي چې نه ابراهیم علی السلام نصرانیو عیسایو. الله پکې چې ګورا يهودیت شروع شوه د چا نه پس د یعقوب علی السلام نه پس او عیسایت شروع شوه د عیسی علی السلام نه پس. حالانکه یعقوب علی السلام زویو د اسحاق علی السلام او اسحاق علی السلام زویو د ابراهیم علی السلام. نو د کړوسی نامه څنګه تاسو غور نکله وکاو نو درویخ کو په غلطه باندې یو دا مې یو چې ابراهیم علی السلام يهودیو دا مې یو چې ابراهیم علی السلام عیسایو نو نه يهودیو او نه عیسایو مخکې روان دي. وما انزلت التوراۃ او هغه څه چې نازل شوی دی په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې الا من بعده اسی تاسو به چې تورات او انجیل ډیر یادېږي دا زبور پکې نه یادېږي. تورات او انجیل ډیر زیات یاد شو خو زبور پکې نه یادېږي. چلا تورات او انجیل کې احکامات دا وکا دا ماکا او په زبور کې ټول د الله تعالی حمد او ثنا و احکامات پکې نو مین شه خدا احکامات دي کنه ټیکو چې حمد او ثنا ډیرو چاته خو لکه بندگانو لپاره خدا احکامات مطلب چې دوی د دین د جوړولو لپاره او د دوی د اسلامی شریعت جوړولو لپاره خو احکامات پکار دي کنه الا من بعد مگر رستو د دین افلا تعقلون اينو تاسو ویل نه پويګو ها انتم تاسو خبردار تاسو ها اولئ هغه خلکو حاججتم چې تاسو بحث کو فيما پاغي خبرو کې لکم چې تاسو ته به پاغي باندې علم دی چې کوم شی علم سره بحث کوا فلمت حاجون ویلی تاسو بحث کو فيما پاغي خبرو کې لیس لکم به علم چې نشته تاسو ته پاغي باندې علم چې علم نه لري ویلی باسونه کې د یا رسول الله پټ کې باندې نه پويږي او باسونه کې ها علم غیب په مطلب باندې نه پويږي او یې چې علم غیب نشته دی مکه باسونه ضروري د جمی استنجا پرک نشي کړل ها او راپورته بشي چې یا رسول الله نشته پیغمبران په څه نه پويږي او چې پښتنه ته کې چاله کا وړي د جمی استنجا په ټکی بني خبر غوړ مانګای به نو الله پکې فلمت حاجون ویل تاسو بحث کو فی ما پاغي خبرو کې لیس لکم به علم چې تاسو ته پاغي باندې علم نشتا والله او الله تعالی علم پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويګو. ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودی ولا نصرانیہ او نه عیسی ولكن کان حنیفا لیکن وہ د باطل دیننا مایلا حق طرف تا مسلمانو وما کان من المشرکین او ابراهیم علیہ السلام نو د مشرکانو نا يهوديان تاسو خو چې عزير عليه السلام د الله زوی تاسو خو مشرکان شو ځکه چې زوی خو د پلار سره په میراث کې شریک وي. عیسایان تاسو یې چې عیسی عليه السلام د الله زوی دی زوی د پلار سره په میراث کې شریک وي تاسو مشرکان او ابراهيم عليه السلام په دین حنیف باندې و ما کان من المشرکین. خام ابراهيم عليه السلام په نیز باندې ټول نه نږدې خلک څوک دي وګورو ان اول الناس بشک ډیر نږدې د خلکونه به ابراهيم عليه السلام ته للذین خامخا کسان دي نتبعو چې تابعداري کړي د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام تابعداري چې چا کړي دا ډیر نږدې خلک دي. یو وهذا النبي او دغه حضور عليه السلام امتیان ټولونه ابراهيم عليه السلام ته ډیر نږدې دي سبحان الله
ټول وایي چې الحمدلله. ابراهیم علیه السلام تابعداري چې چا کړي او د دغه نبی تابعداري چې چا کړي، بس دا ټول یو سلسله یو پروګرام. ابراهیم علیه السلام ته دغه خلق نږدې دي او تاسو يهوديان یو دغه نبی مانو نه، تاسو عیسایان یو دغه نبی مانو نه. والذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړي، والله تعالی ولی المؤمنین، دوست د مؤمنانو. ودت طائفه من اهل الكتاب، خوخوی و ډلم د اهل کتابنا لو یضلونکم، چې دوی گمراه کی تاسو، وما یضلون او دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه، وما یشعرون او دوی نه پوهیږي. یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، ټول د يهودو دغه بحث روان دي عیسایانو. لما تکفرون ویل تاسو کفر کو به آیات الله، پایاتونو د الله تعالی سره، وانتم تشهدون او حال دې چې تاسو گوايو. خضر ته پته او چې نبی علیہ السلام په حق باندې نبی دی، هجرت پکې مدینه منوره لا نه بډیر لوړوي نه بډیر ټیټوي، سترګې به قدرتی توري وي او وخت مبارک به داسې نه نیغوي نه بمړاوي وي، درمیانه حال بوي او دوه قبلو ته به منځ کی. دا تمام علامات پکې موجود او خم لیدل بس زد راغستیو. یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، لم تلبسون الحق ویل تاسو ګډو حق بالباطل د باطل سره، وتکتمون الحق او ویل تاسو پټو حق، وانتم تعلمون او حال دې چې تاسو پوهیږئ. وقالت طائفه او ويل به ویډلې د عورینی قبیله او 12 علما يهودو، 12 عالمان د يهوديانو، عورینه قبیله دا یو قبیله و، خپل من کې سره میټینګ وکړو او ویل چې تاسو نیم کسان نبی علیہ السلام لور شو ورته چې بس مونږ د يهودیت نه توبه وکړو مسلمانان شو. سبای کې ور شو مازدیګر کې وای چې اخی مونږ مړه بیرته خپل دین لا وردرو. نو کوم چې مسلمانان دي کمزوري دوی بم در پسې راوړي، وای چې وای ولا چې د اهل کتاب دي دغه ته پته لګي ښا. نو دا یو پاټو کو، دا پاټه وکړو، شپږ راغلیو او شپږ لاړه. سبحان الله خو یې وکړه، یعنی څوک هم پسې هغه نشو. هر قسم پاټونه کړی، لګا اوس وخت دا ډالر را شروع کړی تکړه الا تکړه شو، د جهاد جذبه د خلکو نه وباسو، الا تکړه شو. خپل منځ کې اختلافات دمره سخت کو چې سم سره بس په خپل منځ کې سره جنگي وو، څومره جنگونه وشو. وقالت طائفه او ویل یو ډله من اهل الكتاب د اهل کتابنا، امنو تاسو ایمان اورې بالذي پاغي کتابانه انزل علی الذین چې نازل شوی پاغي کسانو امنو چې ایمان راوړی دی، وجه النهار پاول دورس کې، وکفروا او کفر کو اخر او په اخر دورس کې، لعلهم د دې لپاره چې دا مؤمنان يرجعون را واپس شي، یا هغه يهوديان چې مسلمان شوی دي چې هغه در پسې راوړي. ولا تؤمنوا او تاسو یقین مکو الا مگر لمن پاغي چا تبع چې تابعداریو کې دینکم د تاسو د دین. قل ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله، بشک هدایت الله تعالی دی، ان یؤتا چې ورکړي شي احد یو کس ته مثل ما اوتیتم پشان د هغه چې درکړي شوی دي تاسو ته، او یحاجوکم یا دوی بحثو کې د تاسو سره اند ربکم د خپل رب په نسبانه. قل ورته فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم ان الفضل بيد الله، بشک فضل د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی، یؤتیه ورکوي دغه فضل چې نبوت دی، من هغه چاته شاو چې را دی وشي. والله او الله تعالی واسع فراخ د رحمت د علیم او ډیر په دی، یختص خاص کوي به رحمتي اگر رحمت بل منغه چا پیری یشاو چې را دی وشي. والله والله تعالی ذو الفضل عظیم خاوند لوی فضل دی. ومن اهل الكتاب وزن د اهل کتابنا من ان تامنه، هغه څوک دی کچرته ور کی ته هغه ته بقنطارین یو ډیرای مال، یؤدیه درکوي هغه الیک تا. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی یو سړی دی، هغه خبر ډیر غټي روپے ور سره خوي، تقریبا 48000 روپے ور سره امانت خوي. راغه ورته چې عبد الله ابن سلام مال هغه روپے بیا ترک، یې ول امانت بیا ترک. بل یو کسو هغه سره یو دیناری خيو، هغه ظالم سره عزروا نامه و، عزروا دام د يهودو عالمو، عزروا دا د يهودو عالمو یو سړی ور سره یو دیناری خيو، خپل يهودایو ویره ورته چې مال هغه دینار راکا، اجدرما ماړه دینار مونږه چې نورې درنه واخلو. نو الله پاکي چې ګوره د يهوديانو کې ځنې خلک بیا خي، عبد الله ابن سلام سے ورسته مسلمانم شو، او دا ځنې پکې داسې دي چې امانت یو دینار ورکیم به نه درکې. ګور عبد الله ابن سلام سے 48000 دینار ورکړی شي،
درهم ورکړی شوی و د چاندې والا واپس کړ. ومنهم اوزنی د دوینا منغه څوک دی ان تامن هو کچرتا امانت ورکې هغه تبي دینار یو دینار لا يؤديه ندر کیدا دینار الیک استاتا الا ما دمت علیه قائما مگر چې همیشه ته پاغي باندې ولاړ. ذالک دا بانهم په سبب د دې چې بشک دوی قالو ویل بی لیس علینا نشته په موږ باندې فی الامیین په امیانو کې سبیلون چلیارا. دوی بچوي مړه امیان بخپل کار کې مالونه یې وهو مالونه یې هړپ کو. دا دار ظالمانو ښا عوام ورته هیڅ هم نخکاره کېدل. دا دوی يهود علماو نشته په موږ باندې په امیانو کې سبیلون څه ګناه چلیارا. ويقولون دوی علی الله الکذب په الله تعالی باندې دروغ وهم یعلمون او حال دی چې دوی پوهیږي. بالا ویلنا منغه